رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان متعلق به صحابو ته ډیر لوی ترغیب ورکاو او فرمایل به وی د رمضان د پاره د شو قدر د میاشت خیال وساته ور دومره د شو قدر میاشت ګوره ولې چې د شو قدر میاشت معلومه شي نو بیا رمضان آسان دی که چرته میاش اولیدی شوه خو ډیره ښه ده که ونلیدی شوه نو د شو قدر به دیرش پوره کې نو بیا به د رمضان روجې نیسي رونو د رمضان دا میاشت برکتي میاشت ده د الله د طرف نه د خپلو بندګانو ته چونکې دا دنیا د امتحان ځای دی نو الله د بندگانو سره ډیر زیات احسانات کوي او په د خپلو بندگانو خپل خصوصي رحمتونه راوړي چې دا دنیا خودی د امتحان ځای چې ته د الله تابعداري کې او که نه کې یو خوا شیطان دی نفس اماره دی دا نفس چې ورته موږ وایو دا سړی ګناه طرف ته راکاږي بل طرف ته الله پیغمبران را لیږلي دي کتابونه نازل کړي دي او د خپلو فضلونو د کرمونو څیزونه موږ ته ښوولي دي دین یې راته آسان کړی دی چې که شیطان او نفس د خطا کی دا طریقه استعمال کا چې زه درنه راضي شم راته اسانه کړی دی لکه یو انسان دی هغه په سکول کې پرچه ورکوي اوس که ده دا پرچه خو لیکله او دی پاس شو کامیاب شو او که پرچه خراب ولیکله او دی ناکام شو برباد شو د قرنګ دا دنیا لیکن استاد شاگرد ته پرچه نه خی او الله پاک مونږ ته پرچه خولی دی بیا د امتحان په حال کې چې کم خلک نگرانان ګرځي هغه چې کم څوک نقل ته ونه کی نو هغوی چاته سوال جواب نه ورکوي چې ته ورته وایې دا ماته وښایه لیکن الله پاک بیا هم په دغه امتحاني حال کې مونږ سره نرمي کوي مونږ ته زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي مونږ ته خپله پرچه که بیا هم ترې مونږ سوال کوو چې الله مونږ ته دا خپله پرچه وښایه وایي ښه درته مې وښوله که بیا ترې مونږ سوال کوو چې الله دا سوال هم غلط ولیکه اوس غلط سوال چې ولیکې خو پرچه دې برباده شوه الله وایي ښه غلطه ده ښه دا بدله زه خط به کم صحیح ولیکه صحیح هم راته ښایي دونه مهربانه دی دقه د رمضان دا میاشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اے بندگانو اے زما امتیانو که تاسو د رمضان د میاشتې د برکتونو د رحمتونو نه خبر شوئ نو وی ارمان به وکئ چې خدای د کال 12 میاشتې موږ له رمضان کا ارمان به وکئ چې خدایا د کال 12 میاشتې د رمضان روجې وي او ما نیولې وي ما په الله خوشحاله کړی دا رونو د برکتونو میاشته دا د رحمتونو میاشته دا میاشت د عبادت میاشته دا د الله د رضا میاشته الله خوشحاله کې الله راضي کې زما قسم په خدای چې الله په مونږ کمې مهربانۍ دي او د الله مونږ سره کم احسانات دي خو مونږ ډېر مست یو مست ښکلي شکلونه یې راکړل او بیا مونږ یې مسلمانان پیدا کړو مونږ له ایمان راکړو او بیا خاص په مونږ باندې زمونږ د پاکستان په مسلمانانو بیا په دې صوبې والا مسلمانانو په خدای مې د قسم خصوصي احسانات دي د استاده د ملیشیا نه راغی پرون بېګاره ورسېده هلته لاړو وګرځېدو ډېر ښکلي جوماتونه دي عالمان دي پکې خو زه راته حقیقت خبره کوم چې د هغې د جوماتونو امامان زما د دې مسلمانانو عوامو برابر هم نه دي په علم کې هېڅ نه خواران نه دي خبر بس مخکې د خپل منځونه کوي مدرسې شته سکولونو کالجونو کې اسلامیات ورته ښیي خو داسې نشته لکه څنګه چې زمونږ دی الحمدلله په زمون خو امی سړی یم چې د خپل امام د جومات تقریر د خطبې ویني نو د هر څه نه خبردار دی د هغې خو ملا ته هم دا پته نه دی نو پاک ملک دی شکر دی سوچه ملک دی خلک یې ښه خلک دی زنانې دیندارې زنانه دي د پردیا چی شته خو دا خو زمونږ په دې ملک کې په اسلام آباد کې او په لاهور کې څه ناڅه
دا بے ستری و بے پردگی شته لیکن عموما زنانه په اسکاف کې ګرځي پلیت ملک نه دی خراب ملک نه د مسلمانانو ملک دی لیکن ما وی چې خدایا مونږ له کوم ملک راکړی د پاکستان غوندې نعمت ته راکړی مونږ له چې کومه صوبه راکړی د پښتنو نو بس ما وی دا جنت دی بس په دنیا کې جنت دی رب العالمین زمارونو په مونږ ډېر لوی احسانات دي خو مونږ ډېر ناشکره یو او دې لږ ژوند کې دا د دنیا دا د شلو ورځو د 13 ورځو ژوند زه ورته شل او 13 ورځې ویم د دې نه هم کم ژوند دی دې ژوند کې مونږ الله راضي نه که مونږ مستي وکړه مونږ د خدای نه یریږو نه په خدای اوس راته یو ملګري خبره کوله اوس لږ ساعت مخکې زمونږ د جمع ملګری د جمعې وی بعضې خلک دي زمونږ په دې نږدو علاقو کې راته وایي زه نوم نه علم د ځای وی روجو پورې ټوقې کوي چې دا روجو ته پکې لا څه ضرورت دی دا روجه پکې څه شی دی دا خبره او روجې نیسیم نه دي ځان ته مسلمان مې مسلمانان او موږ مسلمانان دې روجو ته پکې ساجت دی د خدای وی روجو ته ساجت دی مې بیا به وایي چې د خدای مونځ ته وي دقه م وایي نه مونځ کوي نه روجې نیسي وایي دقه م وایي چې د خدای دې مونځ ته ساجت دی د خدای روجې ته ساجت دی سبا به د خدای زکات ته ساجت دی بل به د خدای صدقې ته ساجت دی بل به د خدای عمرې ته ساجت دی بیا به د حج ته ساجت دی بیا به چې د مونږ ذکر کوو دې ته د خدای ساجت دی بیا به درود شی وایي دې ته د خدای ساجت دی بیا به چې د مسلمانۍ ته د خدای ساجت دی د خدای خو هېڅ حاجت نشته په خدای قسم که زما اسلام ته هم حاجت شته حاجت خو زما دی ضرورت خو زما دی دا دنیا خو د امتحان ځای دی حاجت زما دی د خدای نه دی ما ګوري چې ته زما تابعداري کوې او که نه کوې ما ګوري چې مال ما درکړه زما په نوم پکې پوټې غوندې د ماشي د خپې عمر ورکوې که نه ورکوې ما ګوري چې ښکلي وجود مې درکړم ما ته دا تندې دا ښایسته مخ په دې ځمکه لګې که نه لګې ما ګوري چې زما دپاره په دا لوږه تنده تېری او که نه تېری ما ګوري چې زما په حکم زما کور له ځې او که نه ځې ما ګوري چې زما په حکم زما د محبوب ملاقات له ځې او که نه ځې ما ګوري چې دا ما کوم مال درته درکړه نو خپلې کونډې له دا نه خدای وایي مال راکړه د هغې دا مطلب نه چې مونږ یې خدای له عیاذا بالله ورکړو چې الله والا ته ورته محتاج یې خدای محتاج نه دی ان الله هو الغني الله خدای چاته ساجت دی دا خو مونږ ټول منو زمونږ ایمان دی ما ته وایي دې کونډې ترور له دې ورکړه ما ته وی دی روح خور لدی ورکا دی رور لدی ورکا ما ته وی دی زوم لدی ورکا ما ته وی دی رور لدی ورکا ما ته وی دی گاونډي لدی ورکا دی غریب ل ورکا دا ورکا دا ما داسې شو لکه چې ما لدی راکړي دا خو د امتحان ځای دی اوس تر باندې خدای خپل قهر او غضب نازل کړي کبر جنه بیا به څه کوې اوس دې راونیسي ورشه شفا ته ورشه مریضان پکې داسې پراته دي داسې مریضان په خدای مې د قسمي وایي شپېته لکه او یا لکه روپۍ راوړه نو ستا اپریشن به کېږي ورنه نه کېږي ورشه دا لاهور ته لاړ شئ شوکت خانم اسپتال ته د پېښور د کینسر اسپتال ته لاړ شئ ته به دنیا ټوله دلته پرته ده هلته ورته یې 6 لکه راوړه 15 لکه راوړه 10 لکه راوړه نو دا که په دې دې رو نه نیسي بچی دله رو نه نیسي نو په قبر کې به بیا څه کوې ظالمه ولې قبر کوې د مسلمان په کور کې خدای پیدا کړی پلار مسلمان مور مسلمانه چې سار پاسې نو الله اکبر اواز په دې غوږ اوري الله اکبر اواز په دې صرف د موټرګي د لاسه د پیسې د لاسه دومره تاپ کې قبر پیدا شو روجه پکې چا وی روسته ده روجه پکې خدای روسته ده قرآن روسته ده ای های دا مسلمان نه دی که په خولې ځان ته مسلمان وای مسلمان نه دی دا کافر دی که په خولې ځان ته مسلمان وای او داسې قسمه خبرې کوي چې رجوع پورې خاندي منځ پورې خندا کوي زما قسم په خدای دا منافق دی قسم مې راته وخوړ دا کافر دی دا منافق دی منځ پورې استهزا کول ټوکې ټقالې کول رجوع پورې ټوکې ټقالې کول رجوع ته سپک نظر کول منځ ته سپک کتل ورشه د دنیا تاریخ وګورئ که هغه ستا د هر مذهب سره تعلق لري د هر مسلک سره تعلق لري د هغوی نه تپوس وکړئ د ټولو د ځمکې د اسمان د پاسه ځمکې لپ د پاسه د اسمان لاندې چې څومره عالمان دي مفتیان دي تپوس وکړه قرآن نه تپوس وکړه د پیغمبر د حدیث نه تپوس وکړه دا کافر دی چې منځ پورې خندا کوي منځ پورې ټوکې کوي منځ ته سپک ګوري روجې ته سپک ګوري
په خدای قسم چې دا کافر دی روجې ته سپک ګوري او دا روجه پکې چا راوستی او د خدای روجې ته ساجت دی او د خدای مونځ ته ساجت دی او دا مونځ پکې چا راوستی های های خدایا دا کم دور را روان دی او کم دور کې دي خلک مونږ مسلمانان یو چې مسلمان به هغې کې د خدای خبره به مني مسلمان به هغې چې د پیغمبر خبره به مني قرآن کې الله اعلان کړی دی ای د ایمان خاوندان ما ته وایي هلکه د ایمان خاوندان مونږ یو الحمدلله ای د ایمان خاوندان په تاسو مې روجې فرض کړي دي او دقه او دا او روجې مې په مخکې امتونو هم فرض کړی په یهودیانو هم روجې وي په عیسایانو هم روجې کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو نه مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي په ټولو روجې دي په تاسو هم روجې دي صفت کې فرق دی منځ کې فرق د هغوی جدا طریقه وه د مانځه زما جدا طریقه ده د مانځه د کر کروندې لکه فرق شته که نشته دلته څوک یو شان کر کرونده کوي په امریکا کې بل شان کوي په پنجاب کې بل شان کر کرونده کوي دقه رنګې په کیفیت کې فرق شته هر امت ته الله کتلي منځ په ټولو دی روژه په ټولو ده زکات په ټولو دی حج په ټولو صدقه په ټولو ذکر په ټولو الله یادول په ټولو درود شریف د پیغمبر مبارک په مونږ او د نورو پیغمبرانو د امت په هغوی باندې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایاما څنګه دی لعلکم تتقون ایاما معدودات چې تاسو پرهیزګار جوړ شي تاسو د خپل زړه کې د خدای پاک یره پیدا شي ستاسو د بعضې څیزونو نه پرهیز راشي د خوراک نه پرهیز د څکلو نه پرهیز او د خواهشاتو نه پرهیز موږ وایو یا الله تا په موږ ډېر لوی احسان کړی دی پروردګار یا الله تا موږ مسلمانان پیدا کړي یا الله د مسلمان مور او پلار نه دی پیدا کړي یا الله پړه کې دلاله خپل مینه او د خپل حبیب مینه اچولې څوک چې هر څه وایي وایي به خدایه زه به تا راضي کوم دا روژه به نیسم که خیر انشاءالله او طاقت به تا نه غواړم او راکې به دا خو لا دا میاشته چې زه وایم چې د کالو سر روژه مو وه نو موږ به ورته خوشحاله او موږ به نیولې الله ته به هم خوشحاله ولې موږ به دا روژې نیول نو روژه یو بهترین عبادت دی رونو الله به خوشحاله وی په دې میاشت کې الله به راضي کوي دا 11 میاشتې چې مو څه کړي دي دا به دله خدای په دې روژه کې معاف کوي مشهور حدیث دی ما بار بار ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې په منبر باندې کېناسته خپه مبارکې راوچته کړه وی آمین چې په دویمه پوړه یې خپه کېښوده وی آمین چې په دریمه کېناسته وی آمین حضور پاک په دریمه پوړه یې بره کېناسته ها صحابو ته تپوس وکړو الله رسوله مونږ خو دوا ونه لیده او ستا امین هم واورېد وی جبریل علیه السلام راغی زه چې لومبی پوړی ته وختم نو جبریل علیه السلام ووی های های چې د چا مور او پلار وي مور او پلار او دې د مور او پلار داسې خدمت ونه کړي چې جنت پې وګټي نو خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي چې د خدای د رحمت نه لرې شي خو قهر او غضب دی ما وی امین اوس ګوره چا دعا وکړه جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې مقربه فرشته ده امین پې چا ویلی دی محمد مصطفی صلی الله نو چې دعا هغه کوي امین پې حضور پاک وي او په جومات کې کوي واه واه نو دا به څنګه نه قبلېږي د مور او پلار به خدمت کوي داسې خدمت یې وکړئ داسې چې جنت پې وګټئ په ډېر اسانه ګټلې کېږي چې کور ته لاړ شي مور او پلار ته مخامخ ودرېږه او مسکې شه ورته او خانده ورته دا دې هم ثواب وشو جنت ته وګټه مور او پلار له پخپو چاپي وکړه زور والا وکړه جنت ته وګټه او که دوی دې رټي درنه خپئ او دا مخ درته وایي نو دا بل ورته نیسه نوړی په خوله کې ورکوه وهي دې خیر دی بله ورکوه وهي دې بله ورکوه ډېرې خوارۍ مور او پلار دې بچو سره کوي په خدای مې د قسم بوډا دی بوډا حرام پیدا کوي خو بچو لره ورته پته ده چې آخرت مې ځان مې تباه کړ خو د بچو ته کتی نه شي چې زما دا بچي ښکلې صحتمند دی او دا خوشحاله د مرګ په غاړه دی بیا بچو له غم کوي کتی نه شي بچو ته خپل آخرت یې غرق او برباد کړ خدای پړه کې سوچي چې زما دا بچي خوشحاله ژوند زما نه پس تېر کړي
د خیرت یې او بچي یاد او چې مري نو څه وایي ښځې ته څه وایي ښځې د وړو خیال ساته ګوره ښځې ته وایي د وړو خیال ساته او ښځه چې مري نو سړي ته څه وایي ای سړیه د دې ماشومان هغه ماشومان نه د بچو خاوندان د بچو خاوندان او ای سړیه د دې بچو د دې وړو ګورې خیال ساته زما والده صاحب الله دې وبخي چې کله وفات کېده په زه برایم رسو ودو منو چې ورلم بیا خو وفات ولو یقین په خدای او کما هغه خویندو ته مې وی چې تکلیف شو وی مونږ ورته وی چې ورګه هغې ته اواز کو وی واړه د خوبه مو باسې الله واړه د خوبه مو باسې مور ته بیا دا بچي واړی